السلام علیکم ناظرین، زه ستاسو میزبان سید زاهد جان دا وخت د دیر په بازار کې موجود یم. دې کې خلک به اورو تازه ترین پېټرول چې کوم دی هغه ګران شي 10 روپۍ سره پاسه. نو دا د خلکو لپاره یو سیټ بیک دی، یو مایوسي ده. دا روډونه نن بالکل خالی پراته دي، خلکو ګاډي مو درولو او د بازار ته ذکر ووتو چې دلته هر غریب مالدار راځي او ځان له اشیایي ضرور یاري. نو راځو تپوس کوو د دې خلکو نه چې دیو د پېټرولو د ګرانۍ، د ډیزلو د ګرانۍ او د ریټونو د مهنګایي او د هغې اضافې په باره کې څه وایي. نو زموږ سره تاسو اوسئ، د عوامو سره ملاویږو چې د هغوی څه تاثرات ګران دي. ځکه چې بادرنګ ته ور دی په 100 روپۍ کیلو، شمله مرچکې په 100 روپۍ کیلو. غریب سړی د کوم ځای نه راوړي 100 روپۍ؟ مخکې حکومتونه وو، د نواز شریف وو او که د زرداري وو، که هغوی غلم وو بیا هم پایه چلېدله، هر څه ارزان و، غریب سړی خوشحاله و، عوام خوشحاله و، حکومت خوشحاله و، هېڅ څه هر څه په ارزانه ریټ میلاوېدله. ښه هر څه دې کې خو کاروبار ده. وګوره ما به تقریبا ریړه به مې چلوله، 12 بجې به شوې، 1200 روپۍ به ما په د دړې په ریړه وګټلې او نورو خلکو به راته وي چې راشه چغې به ولې سامان ویسه. نو زه به ما به ورته زه ستړی یم چېرته اوده کېږم او بیا به هم خلکو چغې والي چې راشه سامان ویسه. اوس چې کوم دی 300 روپۍ څه په ټیزونو پیدا کې خلکو ته به په ته زارۍ کوې چې دا مال دله زه ویسم که نه څنګه چلو کوم او دا چلو کوم. هغه به تا ته وي نه زه یې پخپله وړی شم، زه یې پخپل لا بس سړی خو ښه سړی دی، عمران خان خو ښه سړی، من خو دا نه وایي، خو چې دې څه چل وکړو، دې په دې حکومت باندې څه دغه وکړه. دا دومره پوزیشن ده چې حالات دومره خراب دی، دومره بې انتهایي. نن د تیلو یو ریټ دی، سبا بل ریټ دی، په پته نه پوهېږو چې دا کم حالات دی. نن یې 10 روپۍ او 46 پیسې نن یې ریټ نور وخېجاو. دا پېټرول ډیزل 12 روپۍ ډیزل وخېجول ریټ. نو دا په څه شي پسې دي چې اوس تپوس کوي غوړي ګران، اوړه ګران، سبزي ګرانه، غوښه ګرانه، په هر شی په دې پسې روان دی، په تیلو پسې روان دی. نو ملک حالات ډېر په بوره حالات کې روان دي. تاسو کاروبار څنګه دی مخکیني په نسبت؟ کاروبار په مخکیني په حساب سم په نیمه بس ختم دی، ختم دی بیخي، هغه پرېښودو ته جوړ شو. سره ناظرینو په دې وخت کې د بازار چې کوم انجمن تاجران دی هغه زموږ سره دلته یو رهنما موجود دی، رحمان الدین خانجي. د هغه هم تپوس کوو چې څه پوزیشن دی. داسې وایي چې یاره ملک ارزاني ده، پېټرول ارزان شو. نو د دې نه تپوس کوو چې یاره څه پوزیشن دی. ډېره مهرباني زاهد جان صاحب چې تاسو لا د خلکو تپوس د مهنګایي د شیشې په ترو باندې وکړو چې یاره د مهنګایي څه پوزیشن دی. تاسو به دا بازار نور هم کتلی، مهنګایي خو ورځ مخکې به پخوا به بجټ چېرته په 6 میاشتې کال پس بجټ میلاوېدو، بېګا یې یو بجټ پیش کړی دی. نو د دغه بجټ نه پخپله ظاهرېږي هر چا ته پته نن سبا خو اخبار بېګا یې څه بجټ پیش کړی؟ بېجا یې دا بجټ پیش کړی چې 109 روپۍ پی لیټر په یو تیلو کې په کوکینګ آیل کې اضافه کړې ده. 109 روپۍ چې په 100 روپۍ به لیټر ووسې، پکې 109 روپۍ د 1600-1700 روپو لیټر پیکینګ 3500 روپو ته ورسېد. نو نن سبا دیاړي روزګار خو د سره نشته. پېټرول خو دا خو د هغه هاي دغه ته رسېدلی ده، خو د اوسه پورې اضافه شوې ده، په کوکینګ آیل کې شوې ده، په صابون کې شوې ده، په داسې څه شی دی چې پای کې نشته دی اضافه، په هر شي کې اضافه شوې ده. خو دا خو د کمرتوړ مهنګایي د دې نه بغیر بله نشته. نو او د هغه حال دا دی چې په ټوله دنیا کې به دا مهنګایي، خو هلته اوس روزګار شته، دلته د روزګار مواقع هم نشته. دلته که چېرته غریب خلکو ځان له په ریړه باندې روزګار کوو، هغه هم د دې بازار نه لرې کړل. نو مطلب دا دی چې دلته کې دا خو خلک په خودکشیانو باندې چې ویسې چوک غونته سړی خودکشي کوي، هغه ته په تنخوا کې د هغه ژوند نه دغه کېږي، دا مینیج کېږي. یاره جي مهنګایي ده او غوښه چې کومه ده نو غریب سړی نشي خوړی، او چونکې دغه سبزي او دغه زور ورکړی غوښې د ماښامه پورې پکې نه خرڅېږي. او جاسې نه تاسو ګورئ نه به روزانه اوس جګړې زمونږ او به پېټرول هم ګران شوي دي او به 11 روپۍ ګران شوي دي. او به زمونږ داسې مسله ده چې سوارلو نه پیسې الو چې به هغوی جګړې کوي چې کرایې ګرانې دي. مونږ ورته وایو چې تاسو ښکار وکړو چې اوړه ګران شوي دي، چیني ګران شوي دي، وایي مونږ څه وکړو؟ او ټریپک والا پرچې ورکوي، وروره خبره ته وکړې ده، نو څه وکړو؟ به زمونږ خبر چلو وروره مهنګایي ده، ډیزل نور هم ګران شو 12 روپۍ. او بس چې زو راځو بس سوارلو سره هم په لارو اډو کې لانجي کرایه نه زیاته شوې. وروره دا خو د حکومت خبره ده، زموږ خو نه ده چې مهنګایي زیاتېږي چې بس کرایه نه زیاتېږي. او وروره لاړ شو راشو بس
ګاډي ته هم نه څه نه بچ کېږي نه موږ هم څه خپلې دیاړیانې نه الو 1000 روپۍ هم نه بچ کېږي یا د ګرامي لويږي هغه ته واره نه کوي غوله کته نه شي ډېر ګران دي خلکو ته کم نه بالکل څه کم شیزونه ګران دي څه شی ګران دی لکه وړو ډېر ګران دي چینی ډېر ګران دي غوړي ډېر ګران دي وړو ډېر ګران دي دا انتهایی کم دي د حد نه زیات شي د خلکو د عوامو دغه غستونه بيخي چې کم دي روزګار نشته دی بل چې کم دي خلک اوځي تنګول کوي ته کته شي پول شي د بل مرګري نن تاسو کو چې دا څه وي رشید خان څه وي ته مهنګائی ده نه کنه څه مهنګائی سر شي ګران ملاويږي هر څه ګران دي واټر هم ګران دي پیاز هم ګران دي غوښه هم ګران ده هر شي ګران دي چاته اوس نشته روزګار نشته دې وخت کې مونږ ناظرینو رالو دلته د غوښې دکان ته د دې مرګري سره ملاویږو چې د څه پوزیشن دی او د سار نه د نه څومره غوښه خرڅ شي دا راته ووایه ستا نوم څه دی محمد علي مې نوم دی دغه پوزیشن دی چې سار نه ناسي وو سار نه 50,000 شپږ غوښه خرڅه شوې ده څاروي ګران دي دلته کې موږ ریټ نشته اورې په ټول ملک کې چې کم دی په 500 دلته کې چې موږ په 4.5 خرڅو هم چې کم دی موږ پرچه کوي ها حالات خراب دي خلکو سره ګرانی ده دغسې مسله ده بس روزګارونه خراب دي ډېر زیات دې وخت کې زموږ سره په دیر بازار کې بالکل د مزدورۍ کار کوي موجود دی نه تاسو کو چې یاره ریټونه ارزان دي که ګران دي او مزدوري څنګه ده ریټونه دغه دي چې 1500 روپۍ تروړه شوه پنجابي وړه کار روزګار نشته او غریب په ځان پورې اریان دی څه به وکړي سر نه تاسو نه مزدوري ما هېڅ هم نه دي کړي دغه 10 روپۍ مې هم نه دي کار چېرته دی کور ته دې څه وړو څه مې وړو هېڅ هم نه دې خوا ګوره څه مې نه دي وړي بس د خدای کار دی په دې به هم شکر وباسو نو څه کوې چې اوس درته نه میلاوېږي نو څه ځان په وجلی نه الله د طرفه د ریټونو دغه ګراني انسان به څه وکړي بره فیصلې دي انسان هېڅ نه چې نن تاسو په دیر بازار کې د دیر په اډه کې کمې خبرې اترې واورېدلې د پېټرول اضافه د ډیزل اضافه او دغه شان په غوړو او وړو کې تاسو د خلکو تاثرات واورېدل موږ هغه نه وایو د عوامو په خوله باندې تاسو خپله وکتلو دې وخت کې موږ د دیر په اډه کې موجود یو او د ډریورانو هم دغه حال دی چې هغوی هم یاره 12 او 11 روپۍ ډیزل او پېټرول ګران شو نو زموږ سره روزانه جګړې دي د خلکو د مسافرو د سوالیانو زموږ دپاره هم دا ډېره ګرانه شوله د کورو راشن چې کوم دی هغه خو زموږ د پوج نه بار دی زه ستاسو میزبان سید زاهد جان غواړم اجازت د آینده پروګرام پورې الله حافظ